نن 9 مارچ ته د پیر ورځ ده او پیغام مو خاص کر د هغه چا د پاره دی کوم خلک چې د غټو اوچتو بلډینګانو نه ډېر زیات یریږي یا د اوچت غر نه ډېر زیات یریږي کوم ته چې موږ په میډیکل ټرمینالوجي کې هایټ فوبیا وایو ډېر داسې خلک شته دي چې د هغې د مختلف یری په حوالې سره موږ هغې ته میډیسنز ښودلي دي. نننۍ ویډیو کې موږ خاص کر د هایټ فوبیا یعنی هغه څوک چې هغه د اوچت ځایونو نه بې انتها ډېره زیاته یریږي، یره ورباندې ډېره زیاته راځي، ګبراهټ ورباندې ډېر زیات راځي، بره ځای ته ختلی نه شي یا بره ځایونو ته کتلی نه شي، هغې باندې یو عجیبه غونده کې کیفیت راځي او د هغې دپاره هغې مختلف قسم میډیسن عارضي غونده کې استعمال کړي چې عارضي توګه باندې هغه ټیک وي او د هغې نه بعد چې هغه پرېږدي دوباره ورباندې هغه مسله بیا راځي. هغه څوک چې هغې ته د هایټ فوبیا ډېر زیاته کرانیک مسله ده او ډېر زیات پریشان دي او د ډېر وخت نه په دې مسله کې مخ دي، د هومیوپیتي ډېر بهترین او ډېر اعلی ترین میډیسن کوم چې د مختلفو بیمارو کې کار کوي، څنګه چې په دې باندې موږ مخکې ذکر کړی دی چې ارجنټم نایټریک یو داسې میډیسن چې په 200 طاقت کې واغستلی شي، سحر او ماښام 2 ټیمه په نهر باندې دا استعمال کړلی شي، مسلسل کم از کم د 2 میاشتو پورې نان سټاپ دا استعمال کړلی شي. نو داسې خلک چې هغې ته هایټ فوبیا ده هغه هم ورسره کور کېږي او ارجنټم نایټریک د هغه چا دپاره هم ډېر اعلی میډیسن دی. کوم خلک چې د نن کار سبا ته بالکل نشي پرېښودلی، انتهایی تیز وي، دوړې ډېر زیات وي او هغه وایي چې بس دا کار هم نن مې کړی وی، اکثر ترېنه کار غلط هم شي، نو هغه خلکو دپاره هم ډېر بهترین میډیسن دی. ارجنټم نایټریک د هغه چا دپاره ډېر بهترین میډیسن دی. کوم خلک چې د خوراک نه بعد هغې ته څه نه څه داسې مسلې راځي هغې دپاره هم ډېر اعلی میډیسن دی. ارجنټم نایټریک د هغه چا دپاره ډېر اعلی میډیسن دی. کومو خلکو ته چې اډرکي ډېر زیات ورځي ارجنټم نایټریک د هغه چا دپاره ډېر اعلی میډیسن دی. کوم خلک چې د ژوند په خوند باندې بالکل نه پوهېږي د هغې دپاره ډېر بهترین میډیسن دی. څنګه چې موږ ذکر وکړلو د هایټ فوبیا دپاره ارجنټم نایټریک 200 طاقت کې سحر او ماښام په نهر باندې استعمال کوي، ستاسو به ډېرې مسلې دې سره انشاءالله کور شي.